لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا الله جل شانه مهربانی دا احسان دے فضل دے او کرم دے چې په دې مادي دور کې منګ او تاسو په یو دینی سوچ او فکر باندې د یو بل سره مخاطب کړو. زمنګ او تاسو دین او اسلام هغه یو دی، کاغه علما طبقه ده، کاغه طلبه دي، که د سکولو استادان دي او که سټوډنټان دي، که عوام دي که خواص دي، که سیاسی دي او که غیر سیاسی دي، که سرکاری دي او که غیر سرکاری دي، که دارنګي غریبانان دي او که مالدار دي، د ټولو دین هغه دین او اسلام یو دی. ان الدین عند الله الاسلام، یقینا دا الله جل شانه په نسبانی زمنګ استاسو د زندګۍ قانون، زمنګ استاسو د زندګۍ منشور، زمنګ استاسو د زندګۍ د تیرولو طریقه هغه اسلام دی. زکه زمنګ پیغمبر یو دی، جناب محمد عربی صلی الله علیه وسلم. قرآن زمنګ استاسو یو دی، الله زمنګ استاسو یو دی، او دارنګي بابا ادم زمنګ استاسو یو دی. الله جل شانه زمنګ استاسو د زندګۍ د تیرولو د پاره د عرش مولانا د جبريل په واسطه باندې په نبی عليه الصلاة والسلام باندې د قران کریم په شکل کې او د نبی عليه الصلاة والسلام د تعلیماتو د احادیثو او د سنتو په شکل کې یو کامل اغا قانون اسلام را لګلې. نو منګ او تاسو با اول نمبر د اسلام په حقیقت باندې ځان پوهه کو. دویم د اسلام چې څومره محاسن دي هغه به پیژنو او هغه به په خپل ژوندۍ کې راولو، او دا غي چې څومره مقابل دي کاغه په هر قسم شکل کې دي، نو دا غي د سوچ او فکر، دا غوی د ثقافت او دا غیر کلچر او د ګندګونو بزان ساتو. اسلام ستوي نو نننی درس کې موږ د اسلام تعریف کو چې اسلام ستوي لیکيږي. نن سبا دا ویډیو رضایت دي نامه چې کوم آیات د سورۃ البقره ویلو په دې کې د اسلام تعریف کړي. اصل کې اسلام خپل معنی چې هغه حواله کول دي. حواله کول، نو حواله کولو کې چې دوه معنی سره او پیژني، نو ان شاء الله د اسلام په معنی باندې بدا پوي شي. یو پدې باندې ځان پوي کی چې څه شی حواله کول، او دویم چاته حواله کول. نو چې دا سره د اخلاص نه او سره د سوچ او د فکر او د نظریه او د عقیدې نه دا دوه کارونه وکړي شي، دغه ته اسلام ویل کیږي. دلته وای بلا من اسلم، ولنو چا چې تابع کو او چا چې حواله کو. نو څه شي؟ نمبر 1 خپل ځان لرا ټول پټول باندې سر سے لے کر پاو تک تنویر ہی تنویر ہے، چې د سر نواله تر خپو پوری ټول پټول باندې انسان اغه ځان حواله کی. چاته؟ لله. نو وجهه دې کی اشاره ده چې ځان ټول پټول باندې حواله کول. نو دویم لله خاص الله تا، وهو محسن او داوی احسان کون کې، داوی اخلاص کون کې، دا په دې کار کې بالکل مخلصي چې ځان ټول پټول باندې الله ته حواله کی، نو دا مسلمان شو. نو چې داسې اسلام راوړي نو فله اجره عند ربه، یقینا اجر د چره پنځ درب د دبانې ده. دلب الله جل شانه د دې اجر او بدله ورکی.
ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبیرا پراتلون کی وقت کی پدی انسان باندې د قبر د محشر د پولیس رات دا یری وپینی ولا هم يحزنون او نبدا کسا او نبدا غمجنی تیر شوی زمانہ پس به هم خپنی چې زمانہ تیر شوی زمانہ پس کې تیرا شوی لا نو ګوره اسلام باندې ځان پوی کو اسلام خپل معنی چره اغه ځان حواله کول دی الله تا ټول پټول باندې دی ته ویل کیږي اسلام د عبادت تعریف په ان شاء الله مونږ کو تاویلات اهل سنت کې امام ماتوریدی رحم الله ذکر کړي جعل العبد کلیته لله تعالی قولا وفعلا وعقدا ځان ټول پټول الله ته حواله کول کا عقیده دا کا خلدا او کدارنګ نور اندامونه دي د اسلام په حقیقت باندې ځان پوهه کول دا ډیره اهمه مسله ده